ختم نبوت اغوټه دا خبره دو غوټه دا کیسه دو چې میش په خپل علاقہ کې په خپل قوم کې نوجوان نسل ته دا میسج دا پیغام ویل کی هر غوټ غوټ ته ورسوي ځکه چې دا سه ډېر خلک دي چې د علم نه واقف نه دي نو میش غوټ مقصد دا دی چې دا میش په هر غوټ ته ارزو ته د ختم نبوت میسج ورسوي ځکه دا پروګرامینګ کیږي دا نور هم کیږي په دا نوې ته ان شاء الله ځکه چې دا په سوشل میډیا دور ده نو په هغه د میش نوجوان نسل چې بیران شي دغه پر دا پروګرامینګ کیږي ځکه چې په میډیا باندې خاص طور پر یو قادیانیات یو دا بلجیک دا غلام احمد پرویزی ہوئی وافت نادو غټه چې دا په میډیا باندې په مختلف شکل نرسي زون کا ډېر پټ وی چې احمدي مسلمي نو احمدي مسلم هو زینن خداش کری چې په میډیا کې چې دا کې کلاک مسلمان دی او دنه پاتې زهر وی هغه زندګ کا کافر دی دا سه پرویزیون زون ته ال قران وی چې مش ال قرانی خو نه نه پکې دا زندګ کا او کافر دی اوس په میډیا چې کیم کا سنوستوي په میډیا چې کیم نو جوان سنوستي اته خدا پتا نه لګي چې دا احمد آوي چې احمدي کلاک مسلمان دی دا چې په کومه کلاک مسلمان دی الان کې اعظم دې دا کافر ده ځکه چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ګنو احمد هم بل طرف دا چې دا زون ته قرآن وی نو میاس دای زندګي کو کافر دی دا غلام او د خدای پاک شان دی چې د یو نوم غلام احمد قادیان دی اول نوم دی غلام احمد پرویز نو مینا راځي نو غراض نه دا چې دا پروګرامینګ چې کیږي دا د میش خلک ته پرا نو جوان نسل ته پرا د دې عقیده د تحفظ د اسلام لپاره کیږي ان شاء الله نو دا نور هم